السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. ښځې د خپل خاوند نه طلاق اخیستلو، خاوند ورته طلاق نه ورکول. ښځه راپاڅېده او د اشنا په مدد سره یې خپل خاوند ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړو. مینوالو دا یې څنګه قتل کړو او په کومه طریقه یې قتل کړو، ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، څوک چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل ته سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو وروسته زه دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راځي چې نن دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده. عزتمنو، زموږ ښایي یوه ویډیو د لاهور، ځکه چې عزتمنو په لاهور کې دا واقعه ډېر زیاتې سختې کېږي. نن دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د ښځې، دې نرګس ښځې چې دی نو خپل خاوند نه طلاق اخیستلو، خاوند ورته طلاق نه ورکولو. د دې دپاره چې خاوند دغه نرګس په خپله خوښه باندې کړې وه، خو نرګس خپل خاوند سره ډېر زیاته سخته خفه وه. څه خفه وه، خو د بل چا سره یعنې دغه نرګس چې دی نو بل هم یو خلک سره لینډین اخیستی و. هغه اشنا ورته ویلې ته د خپل خاوند نه طلاق راوله، د هغې نه بعد به زه تا سره بیا واده کوم. خو نرګس خپل خاوند ته ډېر وویلې چې ما ته طلاق راکړه، زه نه غواړم چې تا سره زندګي تېره کړم. خو خاوند خپل خاوند ته طلاق نه ورکولو. بیا نرګس بیا خپل اشنا سره میلاو شو او ورته ویلې چې زه غواړم چې خپل خاوند ایستا قتل کړم. نو یا اشنا ورته ویلې صحیح ده، زه به د شپې ناوخته غونډه ټیم درشم او دروازه به درته ووهم، ته به ما ته دروازه کولاو کې او دلته دننه به شم، ستا خاوند به وده وي او ایسته به دواړه په شریکه باندې به یې قتل وکړو. عزتمنو، چې څنګه ورته نرګس ته چې څنګه خپل اشنا ویلو، په دغه طریقه باندې خپل خاوند قتل کړلو. او غټه خبره عزتمنو دا ده چې دواړو پولیسو نیولي دي او پولیسو سره دي. عزتمنو، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې نن سبا په خپله ښځې باندې اعتبار نشئ کولی. عزتمنو، ستاسو د دوی په اړه باندې څه خیال دی چې دې دواړو ته د اخر کومه سزا ورکړئ؟ مینهوالو، زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، چې سره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.